خاموش ناست ولې د حکومت نه مطالبه وکړي راوځئ زما په ملک کې تجارت کیږي د قرآن بې حرمتي به کیږي حکومت ولې خاموش دی څه شو ستا هغه پالیسي قانون د پاکستان څه شو هغه پاکستاني قانون په کوم کې چې زما د قرآن د نبي تعظیم دی دا پرونه سارانه خبره ده اور آتے مولوی سے مہربانیوں کدا پر تقریر کے ہوا آیا وی کریٹ میں اس پڑھ دا امرتو ڈک کریٹ وہ میں اس پڑھ دا نو دا امرتو پا دیویخ کی کستاسو خیالی نو خلق دا پانے مانے چاہی دا امرت پاستی او کچائی و دی سر دو پخری نو پاخشی وی چه امرت میں رو استل نو چه کم دے کے پانے پرتیوے اویخ کے نو قرآن شریف روح قرآن شریف چا ټوکړې ټوکړې کړو پاڼې پاڼې کړو د امرودو ویخ کې د پاڼو سره هغه وته چې قریب د امرودو مې کور ته راوړو او په لاندې چې کومه خشاک دي د دې امرودو د پخېدو دپاره او د نه خرابېدو دپاره په دې زګین کې د قرآن مجید پاڼې ایښودې وي او پښتنو که دا کار یو غیر کولی دا کار یو سندي کولی منګه به څه نه ویلې دا کار د سند په علاقه کې کېدی منګه به څه نه ویلې دا کار د پنجاب په علاقه کې کېدی منګ به خاموش وی دا کار د بلوچستان په علاقه کې کېدی منګ به خاموش وی لیکن دا کار زما په علاقه کې کېږي په پښتونخوا کې کېږي د قرآن بې حرمتي کېږي نن دا سوډن نه دی او پښتنو ابله ورځ هم خو فیسبک ډک کړو چې سوډن میں قرآن کی بے حرمتی ہونے پر ہم دل سے مذمت کرتے ہیں آج آؤ اپنے پختونخوا کو دیکھو آج تمہارے پختون کے علاقے میں سوڈن سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہا ہے تم کہاں ہو آج آؤ اپنے قرآن کی پوچھو اگر میں ہوتا میں بھرپور کہتا ہوں تمام پښتنو ته څومره چې تجارت کوي څومره سبزو والا دي چې د کم سبزۍ والا په کاټن کې داسې راوخاته پازی باندې قلار کا دا یو ساده دا د خپل الله دپاره قربان که راوځه دا هغه قرآن چې الله د دې په باره کې وایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته که دا مې په غر نازل کړی وی غر به ټوکړې ټوکړې کړی وی دا قرآن هغه دی چې الله د دې قرآن په باره کې وایي ځینې زړونه هغه چې دا قرآن وجلی کاڼي دا قرآن راکلولی شي دا قرآن ګټې شلولی شي لیکن نن دا قرآن ته د کاټن لاندې کېښودو هغه قرآن چې کوم د عمر فاروق په شانتې سینه نرمه کړې وه نن که هغه قرآن په کاټنو کې لاندې کېښودو کوم قرآن مجید چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باندې پابندی لګیدا چې ابو بکر تبا قرآن نه ابو بکر وی زبېم ستاسو زلونه دي ټوکړې ټوکړې شي چې څه کولی شئ هغه کوئ لاس معاذات دومو تیرو کوم قرآن چې عطاالله شاه بخاري په جیل کې وایو د جج لونه به راغلي وي ولاړې به وي جج راغی ویل عطاالله شاه بس کا موعه قرآن زما بچی د سار سکول ته رواني د ماخوستنه چې ستا نه قرآن نه اورېدلی خوب وله نه ورځي نن تا دا قرآن صدا بې حرمتي شروع کړه نن خو ډېر لیلي یادی پښتون یما څه شو پښتو مولانا بجلیګر رحمت الله تعالی علیه به فرمایل ویل موږ وایو چې مینګه پښتانه هغه مینګه پښتانه پاتې شي نن ته دې ته نرشه چې د ځان اجرا جوړ کا او د پښتو شعر د ځان سره ولګوه نن دې ته نرشه چې په ښځې باندې بدماشي خرڅه کا نن د الله د کتاب بې حرمتي کېږي او ورته خاموشه ناستې ولې د حکومت نه مطالبه وکړي راوځئ زما په ملک کې تجارت کېږي د قرآن بې حرمتي به کېږي حکومت ولې خاموش دی څه شو ستا هغه پالیسي قانون د پاکستان څه شو هغه پاکستاني قانون په کوم کې چې زما د قرآن د نبي تعظیم دی په کوم کې چې د صحابي تعظیم دی په کوم کې چې د قرآن تعظیم دی نن آئین جاری کا په تجارت والا پابندي ولګوه چې کوم تجار د قرآن بې حرمتي کېږي په کل عام
پانسی ورته ورکا چې کم چا دا جرم کړی راوځه نن پې پانسی ولګوه نن یې د خلکو په مخ کې سر تور کا جامې ترې وباسه چوکونه ترې راوباسه په ملک کې وګرځوه چې سبا له د چا دا جرات نه کېږي چې د قرآن مجید بې حرمتي وکړي دومره ناړه شوی دومره لوی سری الله درکړي چې نن د الله سره جنګ ته بړې تړی الله خو وایي زما ولي ما ازاري کوه دا زما سره جنگ دی نن تا د الله قرآن ازاري کو قرآن کې الله وایي قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الله ورځ د قیامت به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو طرف تر خپل امت شفاعت کوي تمام انبیاء کرام براشی آدم سبی اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی نوح نجی اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی عیسیٰ روح اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی اسماعیل ذبیح اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی ساری انبیاء کرام یوم القیامت یا ربی نفسی یا ربی نفسی محمد مصطفیٰ یوم القیامت یا ربی امتی یا ربی امتی لیکن آغا محمد رسول اللہ ملسم سپارہ کے اللہ وی پورز دا قیامت دا رسول اکرم دا اللہ جل جلالہ خوال راش قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اللہ راوی نسا زمان امت زمان بعد ستا قرآن پریخو او چې کوم قرآن به حرمتي کړي دا غي په باره کې به رسول سوی په کوم سترګو به د رسول الله مخې نه ورځي چې په ورځ د قیامت پتا رپورټ محمد رسول الله پیش کی اور باچا الله جل جلاله څنګه به بچ کېږي ولې دا صرف دې لپاره دی چې ما تا په کور کې پتا کی خیر بس په لزمم فارغه کړه خلک که به هر څه نو به کوي خیر ده خلک تر قرآن سره هر قسمه سلوک کوي خیر ده ولی زمکه پاستر وای د الله ولی بی ګناه مخلوق باندې د الله عذابونه راولي ولی نزان سپوچ کلام د سوزوي پاسه تبوس وکي ورځ د قیامت به رسول الله ته مخامخ کېږي د ملک د قانون نه تبوس وکي کله ملک د قانون خلاف مولا قدم چته ځای جیل لیکن د الله د قانون خلاف که هر څوک قدم چته خیر ده مولا کا معمولی خبر وکړه ځای جیل اور که سره قرآن به حرمتي کوي نو خیر